دسته باندې. تنګ دسته څوک دی؟ قرضدار دی. نن قرض اغستلی چې یو کال پس به قرض درکوم، کال پس د هغه څه نشي، خیر دی بل کال راکړه، بل کال راکړه، حتی 10 کاله وشو زکات ته دا ورکوي او قرض د هغه سره دی. دې ته ویلی کېږي من یسر علی معسر، چا چې سهولت راوستو په یو تنګ دسته باندې، یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله په دنیا او آخرت کې په ده باندې سهولت راولي. الله په ده باندې په دنیا او آخرت کې تیسیر څنګه راولي؟ دا تیسیر د مال هم دی، دا د اعمال هم دی، دا د علم هم دی، مختلف تیسیرات دي. عمل به الله یعنی عمل کې به ورته خوند میلاویږي، تهجد گزاره به دې جوړ شي، عمره به وکړي، حج به وکړي. دا کله کله سړی د والدینو خدمت کې الله تعالی په ډېر زیات پراختیا راولي. دا دي. بیا من ستر مسلمن، چا چې پټ کو یو مؤمن، اخفا مؤمنا غطا مؤمنا، دا معنا ده دا په مخ کې مسلمان دی ګناه وکړه، هر څه چې کړی دي داسې ګناه کړی ده چې دا قدر ښکاره کړله نو خلک به ورته ډېر په بد نظر ګوري. دا وایي زه خیر دی چلو پټه مې کړله، دا ګناه نه یم خلکو ته، خیر دی کړی ده چاته نه یم. من ستر مسلمن، چا چې پټ کو مسلمان، د مسلمان عیب پټ کو، ستره الله، الله به پټ کړي دلته په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې. بچی پرده راواچول نو الله به په دنیا کې به پرده راواچي. څه مطلب؟ یعنی کدس د دنیا څخه غلطي وکړل او دا پکې شرمېدو، الله به دلته هم پټ کړي، آخرت کې به الله بیا هم پټ کړي. د دنیا دا ګناه به الله چاته ښکاره نه کړي، دا معنی د آخرت کې. یا دا چې الله به پټ کړي معنی دا چې الله به جنت ته بوځي. دواړه مسلې پکې راځي. دا ډېره بنیادي خبره ده. نن سبا چې دا کوم سوشل میډیا راغلی ده، سوشل میډیا، او دا په سوشل میډیا کې دا بعضې خلک ګرځي په خلکو پسې، د خلکو غلطیانې راوباسي، د خلکو غلطیانې را ایستل نه دي پکار. بعضې زنانه دا مسلې، بعضې نارینه دا مسلې، بعضې خلک خو دومره بدبخته وي چې هغه د چا سره ناستي بس ریکارډینګ مې ورته لګولی. زما خوا ته سړی ناست دی، موبایل یې پټ ښود، زما نه خبر ریکارډ کوي، نو مجلس کې خو ډېرې خبرې راځي. زنانه خوا ته ناست دی او د هغې څه خبرې کوي، ریکارډ کوي ته. بعضې خلکو په دې موبایل کې دا شی لګولی چې خبرې کوي، ستا نه به ریکارډ کوي. نو په دا غلطه خبره ده، خو ډېر زیات بد اخلاقي د ډېر کمزورې خوی دی چې یو سړی په موبایل کې تا یو وایس ریکارډر لګولی دی، د هر چا خبر ریکارډ کوي، نو ته خو قسمه قسم خبرې کوي. ولې دا کار پتا نشي راتلی، ستا نه څوک نشي ریکارډ کولی. نو که تا دا کار شروع کړو الله به تا مو شرموي، خو که تا په چا پرده راواچوله الله په تا باندې پرده راواچوي. دا یې معنا ده. دنیا د خلکو باندې پردې راچول پکار دي، پردې راچول پکار دي په خلکو باندې. او بیا الله تعالی فرمایي تعاون د خلکو سره کوئ. کله چې موږ د بندګانو سره تعاون کوو الله به زموږ سره تعاون کوي. په غریب باندې خفه کېږي الله په تا باندې خفه کېږي، ته بل بچي باندې خفه کېږي الله به ستا په بچي باندې خفه شي. والله فی عون العبد، الله په تعاون د بنده کې وي، الله مدد کوي د بنده سره. ما کان العبد څوک چې بنده فی عون اخیه، د خپل ورور په مدد کې خلکو سره تعاون کوه الله به ستا سره تعاون کوي. نو که په دنیا کې د څه ونه کړي په آخرت کې به در سره وکړي.